نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجنباني درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما چې تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې تاسو ته د قربانۍ بیان شروع کړو چې قربانۍ وایسته او قربانۍ کې انسان کم ځای ته رسیږي ما د تبوي تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې می درتا د قابل او د حابل قربانی ذکر کړه د آدم علی السلام د دو بچو چې قابل او حابل به مې د تویل چې آینده جمعه کا خیر او زندگی وا نو تاسو ته د ابراهیم علی السلام قربانی ذکر کوم نبی صلی الله علیه وسلم نے صحابه تپوسو کو قالوا ما هي هذه الاضاحي يا رسول الله قال هي سنة ابيكم ابراهيم صحابه ته تپوسو کې یا رسول الله مبارک دا اضاحی څه شی دی دا قربانی څه شی دی د دې مونږ تلک وضاحت وکا تشریح وکا نبی صلی الله علیه وسلم وتا تشریح وکړه چې دا تاسو د پلار چې ابراهیم علیه السلام د داغي طریقه د داغي سنت دی نو ما تاسو ته وې چې قربانی یو عید الاضحى کې ده داملو یا قربانی ده او یو عام قربانی ده چې تعین د هغه د ورځو نشته ابراهيم عليه السلام ډېر ناشنا قرباني الله تور کړی دا
اصل کې کومه سټوري بیانو نو د دې سټوري دا موږ په یو 500 جمعو کې نشو برابر ولې خود قرباني تعلق اصل کې د دریو کسانو سره ډېر اهم دی چې ابراهيم عليه السلام دی او بیبي هاجره ده او اسماعیل علیه السلام دی لار او زوی او مور د دیو دریو اهم کردار دی په قربانۍ کې خو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې چا چې په د الله د پاره په یو عمل کې قرباني ورکړي تر قیامت پورې الله رب العزت آغا په خپل بندگانو په مسلمانانو کې یو یادګړنه کوي هر کال صحابو چې کومه قرباني ورکړې ده صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د الله د دین لپاره تر قیامت پورې هغه صحابه لګېدي چې یادېږي په دې دنیا کې ډېر مخلوقات تیر شول صدران وزیران بادشاهان لوی هستی تیری شو بدماشان خدا هغه د دنیا پورې تعلق ته چې کله د قبر ته ورخته شو هغه نوم او نشاندهی ختم شي چې په نسو کې نوم نه یادېږي بیا نسو هم د هغې هغه تاریخ ختم شي چې هغه خپل خاندانیت هغه وراثیت د زمانې سره خپل خاندان د هغې نوم قطع کړي په دې مجلس کې به موږ ډېر داسې کسان یو دا چې کم موږ ناست یو په دې مجلس کې به سلګو کسانو ته د چا د خپل د ترنکه او د غورنکه نوم یاد نور به چا لم یاد نه بس پلار دی او نیکه دی مخکې سلسله یې ده او که په خاندانیت کې چا داسې قرباني ورکړي او به ډېره زمانه مخکې تېره شوي خو نوم به په خاندانیت کې یادېږي صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره قرباني ورکړې ده تر قیامت پورې به یادېږي او نام سره مونږ کم تهذیبي لفظ استعمالو رضی الله تعالی عنه او ډېر په محبت د صحابو د یو صحابي نوم اخلو ولې قرباني ده تاسو به د علماو نه اورېدلي او بلکې دا وایم چې مخکې مې کال 2 کاله ما دا وضاحت کړی ابراهیم علیه السلام د ډېرو ظالمانانو سره سامنے شو او ابراهیم علیه السلام ډېره ناشنا قرباني ورکړې ده سو قرباني نه ورکړې ده توسویم اجمالا ابراهیم علیه السلام یو قرباني دا ورکړله اول چې ابراهیم علیه السلام کله د نمرود باچا سره په مقابله کې والدین هم نافرمانه
د نمرود باتا په خپل باندې د یو بت عبادت کو او دې د خدایتوب یو دعوه کړې و بت پرستو اکثر قوم بت پرستو چا به د نمرود عبادت کو چا به د بتانو عبادت کو خو اکثر لحاظ سره بت پرست ابراهیم علیه السلام پکې الله رب العزت یو داسې بنده پیدا چې په وحدانیت د الله قائل او دا بوتان نه منل نو اولنې قرباني د ابراهیم علیه السلام کوم وا چې د الله د دین د پاره خپل خاندان رشتہ دار ټول پرې خوستل الله وته حکم وکوي شابه هجرت وکا په هجرت باندې مأمور خدای ابراهیم علیه السلام کورواله چې کوم ده به بسارا هغه هم د وحدانیت د ابراهیم علیه السلام قائل و هغه هم هجرت وکړ د خپل خاوند سره نو یو د ابراهیم علیه السلام قربانی دادا چې تخپل علاقه پرې دی رشتہ دار پرې دی والدین پرې دی خپلوان پرې دی دا ګوره موږ تاسو په دې زبان باندې ویل ډیر آسان دی وګوره دا حقیقت کې ډیره غټه قربانی ده زکه تناشنا زیت زی التب تعلق جوړه او به ستا سره د خاندان فرد نه نو ابراهیم علیه السلام یو دا قربانی ورکړلا چې خپل خاندان رشتہ دار ارسه د الله د دین د پاره پرې خوستل به تاسو ته مخکې ما ویلو تقریبا یو 2 کال وړاندې چې په لار کې د یو ظالم باچا سره مخامخ بی سارا هغه هم الله دوان ابراهیم علیه السلام کامیاب کړل چې هغه کامیاب شول داملو یو قربانی ده نو الله رب العزت د ظالم باچا پزله کې دا واچول چې بی ساره خو یو بزرگ او یو زبردست بی ده نو ډیر راجح قول دا د علما ذکر کوي چې بی هاجره ولا یو د خدمت لپاره وکړه چې دا بستا خدمت کوي او دا د باچا لور ده راجح قول دا ده بعض علماء تفاصیل لیکي چې خدمتګار ورکړه د خدمت لپاره په دې اتفاق ته چې د خدمتګار ورکړه د بی سارا د لپاره چې دا بستا خدمت کوي خو یا وینځوا او یا چې کوم دی خو ډېر راجح قول چې د باچا لور ده دغه وخت د زمانه د ظالم باچا علما لیکي چې د بی هاجره دا هاجره ولې وای د دینوم دا نو د دینوم نوم مخکې بدل وای دا د اجر نه دی او اجر وای یو اجرت تا نو دا د بی سارا د پاره یو خدمتګار پیش کړی شو الله دیو په امتحان کې پاس کړل نو دا دیو له الله یو تحفه ورکړه خدام د الله امتحان د بی سارا بچی نو اولاد نو علما لیکي چې بی سارا تقریبا په دغه وخت باندې د یا اتیا کال په عمر کې ده
او ابراهیم علیه السلام تقریبا 190 سال د 92 سال په عمر کې دی اولاد نشته هر خاون هر زوجه دا خواهش لري چې موږ له الله اولاد راکړي دا یو خبره رانه پکې اضافه کیږي زکریا علیه السلام هم اولاد نو بوډاو خو چې کله بی مریم په بیت المقدس کې په بند را کمره کې ور به پسې تعالی کوو او دې ورلو ناشنا پروتونه ورته پراتو نو بی مریم ته وای چې دا د کم طرفو تکور خو تعالی دی بی مریم وته وای دا الله را کړل دا الله را کوي او هر وخت کې الله دا را کوي دې وخت کې یحیی علیہ السلام او زکریا علیہ السلام الله ته متوجه شو و چې تب بی مریم لا بغیر د موسمه چې موسم نشته او هغه پروت ته ورکه وای مال به اولاد رانه کی دې وخت الله ته متوجه تو یا الله مال اولاد راکی الله رب العزت ولداس اولاد ورکو یحیی علیہ السلام ذهن کې خبره یاد ساتي چې هر نبی او هر رسول ته نوم الله وذکر په اسمانونو کې مخکې نه ورته وي لا دنیا ته لا یحیی علیہ السلام نه دراغله ورته وي چې داسې اولاد دې چې نوم یې غوړی یحیی دې قران کریم کې ذکر کیږي نو ابراهیم علیہ السلام اولاد نو نو بی سارا هم دا خواهش لرلو چې زه خو عقیم شنډه یم په عربی کې عقیم شنډې ته وایي ابراهیم علیه السلام سره مشوره وکړه چې یا ابراهیم که خوښی چې دا بی هاجره تا ته په نکاح کم الله دې له اولاد ورکړي زمونږ او ستاسو به اولاد وی سیده رضامندی وشوله ابراهیم علیه السلام الله رب چې کله بی هاجره په نکاح کړه الله رب العزت ته اولاد ورکړو چې اسماعیل علیه السلام دی اسماعیل علیه السلام الله رب العزت بی هاجره له ابراهیم علیه السلام له اولاد ورکړو زندگی تیروله په شام کې چې کله زندگی تیروله دیو قدرتن دا د خزو یو مزاج وي او الله رب العزت د بی سارا په ذهن کې مواچول دا الارض کوي الله کوي د بی سارا په ذهن کې الله واچول د دواړو وخت نه پاس کېدو نو بی سارا ابراهیم علیه السلام ته وی چې دا بی هاجره ناربه لک بی هاجره چې کله بیل شو زندگی ابراهیم علیه السلام دواړو پاس کوله دی وخت کې الله رب ودار نه چرته لري بوزا چرته بوزم ابراهیم علیه السلام وجسا عمل کو الله ته متوجه وی یا الله دا چرته بوزم وای بی سارا چې د تاسو جبرائیل ولرالو بی سارا چې د تاسو دا ټیک وای دغه هم د الله امتحانو وای خزه جبرائیل بدرش او بی هاجره او اسماعیل علیه السلام دا دوانه ببوز الله رب العزت بدتا زه مختص کی هغه ده کې ودا پرې دي عزتمندو وس ابراهیم علیه السلام لوی قربانی بل ورکي چې اسماعیل علیه السلام
یو بچی دی د ابراهیم علیه السلام او دا د ځان نه بیلی او بی هاجره د ځان نه بیلی دې صورت کې د دریو کسانو وس ډېره ناشنا قرباني ده د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام او د بی هاجرې نو چې کله دې د ځان نه دا بیلی د ابراهیم علیه السلام ته جبریل لازي تاسو ما تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې ویلو چې اسماعیل علیه السلام ګوره دا په دعاګانو پیدا شوی الله رب العزت ورته وایي ابراهیم علیه السلام د دعا مې د الله قبوله کړه دا اسماعیل ورته ځکه وایي اسما اورېدو ته وایي او ایل په عبرانی زبان کې قوت الله ته وایي د الله قوت قرآن کریم کې ذکر کېږي جبرائیل میکائیل اسرافیل آخره کې ایل ټول سره ذکر کېږي ایل مطلب د قوت الله د الله قوت نو د هر فرشته سره هم د الله قوت نو اسماعیل د الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام دعا قبول کو واوریدله محبت پس لکه ډېر زیات دی ځکه چې کله دا معشوم یې که نه نو د والدین ورسره بې انتها محبت دا تکلیف ته نشي ازمایولی هر هغه چې چا اولاد یې هغې ته پته لګي اوس ورته الله رب العزت وایي چې دا محبت دی د الله دپاره د ځان نه بیل کا معشوم دی او بیبي هاجره هغه یو زنانه ذات دی وروسته درته ویم په یو دشتې په یو تشته ځنګل کې پرېښوستل دا لویه قرباني ده جبرائیل سره خپل اسور سره دی او ابراهیم علیه السلام سره خپل علما ذکر کوي یا اسیا د هغه زمانې اوخ ځکه سوالونه ټولې په دې باندې وي درې واړه پې سواره دي بعض تاریخ مورخینو لیکلي دي چې د سترګې په رب قدم مې خدا غلط دي د خپل معمول مطابق چې کوم مزل و هغه مزل څلورو کسانو کوو چې مکې ته راورسول خو دا مکه وه دا د مخکې نه وه د الله کور خو د مکې سره ګرد نه وه ټولې دشتې وې او بلکې شل غرونه دا څنګه چې وشړلي هغه زمانې سره هم دا شړ و صرف سبب کې کېدل د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دې کې یو قسم غیا کېدله حضرت عباس رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایا یا رسول الله مبارک که تاسو موږ ته اجازت راکوئ دا غیا چې موږ اورې بون دا موږ په کوټو د بره اچو نور دې کې دا پس دغه ونې درخت دا رودل ممنوع دي د حرمینو په ځای کې د حرم په مقام کې ګرد نه وه کم دی نه چې احرام تړلی کېږي دی نه دننه ښکار هر څه ممنوع دي نو اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام او بیبي هاجره او جبریل علیه السلام دغه ځای ته راورسېدل چې دغه ځای ته راورسېدل نو په دغه یو دشته بیابان کې چې نه پکې انسان ښکاري علما ذکر کوي چې څه لږه غونډه کې اوبه او
توخه غونډه کې لږ طعام وسره راغسته خدای ابراهیم علیه السلام دا یقین دی او دا ګمان دی یقین دی چې زما اولاد به الله نه ضایع کوي ځکه چې ته په یو داسې دشته کې پرېږدې چې نه پکې انسان ښکاري او نه د انسانانو هلته څه تعلق دی علما ذکر کوي چې چک چاپیره به د حیوانات نورو دغه ته به ګرځېدل شیران میران وغیره یو قسم ځنګل غونډه کې خو داسې ځنګل نه و ځکه د اوبو دغه ته د هغه زمانې نه ډېر قلت دی اوبه نشته نو ګیا وغیره دا درخت هم پکې ډېرې نشته دا به درته انشاءالله زه په خپل ځای باندې بیم چې دا ولې نشته دې کې هم د الله خپل لوی حکمت دی د خپلو مسلمانانو بندګانو دپاره نو چې کوم وخت کې الله رب العزت دغه ځای ته دیو را ورسول او په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام او جبريل وتوي چې الله تاسو له دا ځای مختص کړی دی دغه ځای کې دا چې الله رب العزت دغه ته ابراهیم علیه السلام ته چې وسته تزا او دا ماته نور پیدا نو بی هاجره او اسماعیل علیه السلام باقی دغه ته وس رهایش کوي دغه ته زندگی پالي دا څنګه پالي او به ابراهیم علیه السلام ته واپس کیږي ابراهیم علیه السلام بیا دعا کوي اوله سپاره کې ذکر ده مختلف قران کریم کې دا دعاګان ذکر دي او به ابراهیم علیه السلام واپس کیږي څنګه د عزتمندو ټیم نشته ان شاء الله تعالی آینده جمعه به خیر او زندگی و به د ابراهیم علیه السلام د بیبي هاجره او د اسماعیل علیه السلام دغه چې څنګه زندگی تیر شوې ده دغه ورته بیان کوم بل جمعه خیر او زندگی و د ابراهیم علیه السلام به خوب ده خوب به ته بیان کوم او به ان شاء الله تعالی د قربانی مسائل چې په کم حیوانات باندې قربانی کیږي او په کم باندې نه کیږي او ورته ذکر کوم نو الله رب العزت موږ تاسو له د اعمال توفیق را نصیب کړي الله رب العزت دا لوی خدای په موږ تاسو دا ورځ راولې چې عید الاضحى ده او به دې کې د قربانی توفیق ته الله ارچاله ور نصیب کړي او الله رب العزت بیا دا کم قربانانه چې د مسلمان